السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سامعین محترم، خیبر پختونخوا او د پښتنو په صوبه کې خاص تو دا یو فرقه یو فتنه راوچته شوې ده، فرقه شاکریه، چې د حدیث انکار کوي او د حدیث صحت انکار کوي. دې پورې چې د بخاري او د مسلم غوندګي کتابونو انکار کوي. خو شو دا دومره غټه فتنه ده چې د غیر مقلدین لم غټه ده، چې هغوی د نور حدیثونو نه مني، د مسلم او صحیح بخاري خو کم از کم مني، دوی هغه هم نه مني. او په دلیل کې نن سبا یو خبره نقل کوي چې سعودي عرب کمیټه قائم کړې وه چې کم حدیث د قرآن موافق هغه صحیح دی او باقي پرې دی. نو هغه دلیل دوی قائموي په دې په باره کې چې د حدیثونه د قرآن موافق نه دي، والعیاذ بالله. نو تاسو دا بیان د مفتی ندیم صاحب واورئ او خپل ځان د فتنې له وساتئ، که نه داسې نه چې تاسو د فتنې په جال کې پساو شئ او د دنیا د آخرت نقصان وشي. دا بیان تاسو غور سره واورئ او خپله دا فیصله وکړئ چې د فتنه څومره سخته فتنه ده. تاسو دا بیان واورئ. محترمو، د مفتی منیر شاکر صاحب زوی هغې یو کلیپ وکړو. هغه کلیپ کې هغه یو خبره وکړله چې سعودي حکومت یو کمیټي جوړه کړې ده. هغه کمیټي په حدیثو باندې تحقیق وکړو. دا تمام احادیث زرګونه لکونه څومره چې حدیث دي د قرآن نه خلاف، نعوذ بالله، صرف او صرف 105 115 روایت د قرآن موافق. انا لله و انا الیه راجعون. دا خبره صرف د نه کوله بلکې دا د پلار هم کوله. مفتی منیر شاکر صاحب موږ د هغې کلیپ په خپل پیج باندې ورکړی دی، شاید تاسو کتلی. دلته به دوباره مولا باندې 2 کاله او 3 کاله وی کار وکړو، ټول روایت منګړت ثابت کړل، قرار کړل. صرف 105 حدیث وایستل چې دا د پیغمبر صحیح حدیث څومره یو سل 15 ده. اسی تاسو سوچ وکړئ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو ذخیره د هغې باره کې د خلکو عقاید د 105 روایت هم دیو مني که نه مني هغه جدا خبره ده، خو د قرآن موافق دی. دا باقي ټول له قرآن نه خلاف. نو دا خو صرف هغه تسبیحات ولا وظایف ولا پاتې شو، خو ختم شو. نو زمونږ دین دا ګورئ تاسو، نمونځ حکم قرآن کې شته، اقیم الصلات، اوس 5 ټایمه مونځ، د مونځ رکعتونه، د مونځ تفصیلات. دغسې حج حکم قرآن کې شته، د هغې تفصیلات 50 فرض دی، څه تفصیلات قرآن کې نشته. دغه د سود حرمت شته، تفصیلات قرآن کې نشته. قرآن کې کلیات بیان شوي دي، اصول بیان شوي دي، احادیث د هغې دپاره شرط زه مخکې به بحث کوم. نو چې دا احادیث تا ټول راتله، اذان، اقامت، مونځ، مړه چې تر خپل ژوند او زندګۍ کې سوچ کور اسلام بنیاد ونړېدو، ختم شو. دا ټول له قرآن نه خلاف. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قرآن شارح و، هغه د قرآن خلاف خبرې کولې دي. په نزد نعوذ بالله. برحال زه دغې ته راځم. ما تقریبا د 100 ورځې سعودي عرب کې هغه مختلفو علماو سره رابطې کړې، ما معلومات حاصلول چې ایر د خبرې حقیقت شته دی امکان نشته. خو برحال دې سره مسلمانانو تر دیو هغه انکاري حدیث ښکاره شو. اگر چې موږ دغه کلیپونه هم پیش کوو چې د حدیثو په خلاف باندې هغه څه سوي مسلمانانو مخې ته راځي. خو برحال زه دغې مخې تر اول نمبر 1400 کاله دا چاته پته نه وه، محدثینو ته، فقهاو ته، متکلمینو ته، هیڅ چاته پته نه وه چې دا احادیث د قرآن نه خلاف دي. اوس علامهګان صاحب پیدا شو، هغوی ته پته ولګېده دا د قرآن خلاف دي، نعوذ بالله. او د غریبانو حالت څه دی؟ د غریبانو حالت دا دی چې دغه زوی قرآن آیات پیش کو، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. دا توحید دلیل دی د الله په ودانیت. الله فرمای لو کان فیهما آلهة. قرآن مجید د آیات ترجمه هم صحیح نشي کولی. تاسو خبرې واورئ که چېرته په دې ځمکه او اسمان کې د الله نه سوا نور معبودان وې، لفسدتا، نو د دواړو کې به تباهي خوره شوې وې، فساد به پیدا شوی وې. خو په ځمکه او اسمان په تکویني نظام کې فساد نشته. نو دا دلیل د دې خبرې دی چې د الله نه سوا بل معبود نشته. تاسو ګورئ اوس که د الله نه سوا نور معبودان وې، یو به ویل چې زه شپه راولم، بل به ویل چې نه راولم، ورځ راولم، یو به ویل چې زه باران کوم، بل به ویل چې نه کوم، یو به ویل چې یخني راولم، بل به ویل چې ګرمي راولم. نو ګوره تکویني نظام چې کوم دی هغه به تباه شوی وی. نور باقي په ځمکه کې فساد کېدل چې قتل و غارتګیري او دا ټول څیزونه، دا خو فرشتو الله ته ویلي وو چې ته هغه څوک پیدا کړې چې په ځمکه کې و فساد کوي. دا خو قرآن مجید کې ذکر دی، ظهر الفساد فی البر والبحر. دا خو د خلکو د عملونو د وجې نه دا هر څه وشو. دا خو قرآن مجید کې ذکر شو چې د چا قتل وکړو د هغه باندې قصاص دی، د قاتل دا سزا ده، د غلا دا سزا ده، چا په چا باندې تهمت ولو د هغې دا سزا ده. مسلمانان په خپلو کې جنګ کوي، طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما.
خپلو کې جنگ کې تاسو صلح وکړئ دا خو قرآن مجید په خپل ذکر کړي د فساد نه دا فساد نه دی مراد دغه نه خو په تکوینی نظام کې هغه چې کوم د الله تعالی سره تعلق ساتي هغه ورنه مراد دي دا ورنه نه دی مراد غریب ته دغه پته نشته د امت مفسرین او متکلمین او فقها چاته پته نه و دی وای مونږ نقطه درته درخم زما پلار دا نقطه ویلې دا سم خپل برکت نه دی د انکار قرآن د ویره الله خو کې د الله نه سیوا ستلته چې نور معبودان او الهه نو بس مکه به فساد وي خو پس مکه خو چې مونږ ګورو فساد شته دی وای د دین معلومه شو چې خلکو معبودان او الهه جوړ کړي ان لله و انا الیه راجعون بس دغه حالت ته چې په امتحان کې مراسب راغله د پیل شوی د غریب عاجز الله تعالی دې رحم وکړي وس د 1400 کال د علماء مفسرین او محدثین تحقیقات رد کولو لپاره دغه نمونه راپورته شو صح گر همې مکتب حمیم الله کار طفلا شد خواهد تما که دغه خلکو ته دین اولو چې د دې دین به تباهي او بربادي وکړي پر مسلمانانو د تمام مسلمانانو په دې اتفاق ته زمونږ د دین اولنې ماخذ قرآن دی دویم ماخذ صحیح احادیث دي او دا هغه ماخذ دی چې تر اوسه پورې د مسلمانانو اجماع او اتفاق پر راچلېدلی دی د دې حجتیت د قرآن نه ثابت دی خپل د احادیثو نه ثابت دی د اجماع د مسلمانانو په دې باندې را روانه ده په دې پرې صغیر کې د منکرین حدیث یو ډله و چې هغوی انکار کړی دی بل چا انکار نه دی کړی او اوس دا د مولوي شاکر په شکل کې هغه فتنه را تازه شوه یو نوی روخی ورته ورکړو او هغه منکرین حدیث دغومره نقصان نه و کړی څومره چې دې فتنې نقصان وکړو بهرحال زه راځم د دې په خبره باندې اصل خبره څه ده د سعودي د کمیټۍ دا چې ذکر کړی دی نو اول نمبر خو دا ده چې د احادیثو په مختلف طرقو سندونو سره لکونه زرګونه نقل دي په زرګونو کتابونه په هغې باندې لیکل شوي دي بیا د جر او تعدیل اسماء الرجال جدا کتابونه لیکل شوي په کړي نګراني د دې شګوره د یو راوي دپاره اوس دې کې هغه نه ذکر کوم خبره اوږدېږي لس شرایط په یو راوي کې مونږ ګورو اسباب د جرح ورته ویلی کېږي مثلا یو راوي به په فسق کې نه مبتلا که په فسق کې مبتلا د محدثین د علما د روایت نه قبلوي فسق خو پرېږده او خلاف مروت کارونه به هم نه کوي په یو راوي باندې جره دې وجې نه شوي دغه حدیث رد شوی د روایت نه دی قبول شوی چې دا کان یلعب بالدیوک بانګیانو سره به لوبې کولې بانګیان یې ساتل په یو راوي باندې دې وجې نه جره شوی ده چې د هغه کور د طرف نه د ګانو آواز راتلو د هغه کور نه راتلو د هغه طرف نه راتلو دومره کړي نګراني شوې ده علماو په هغې باندې کتابونه لیکلي نو ته به څه تحقیق په دې دور کې به څوک څه تحقیق کوي مړه هغه علماء نو بهرحال په زرګونو لکونه او دومره په زرګونو کتاب اوس دور کې دا د چا لپاره ممکن دي نه چې به ټولو احادیثو باندې تحقیق وکړي نو دا د دې او نه امکان شته دی خبرې دویم نمبر دا چې دا کوم خبره د سعودي د کمیټې کړو دا خالص دروغ دا افترا دا دجل څه قسمه ثبوت دیونه لري زه زما دیو ته چیلنج دی چې ثبوت در سره میدان ته راوړئ نه د هغه کمیټۍ په تشریح چې دا کمیټي کومه کمیټي ده چا جوړه کړې ده کله جوړه کړې ده نتیجې څه ده په کوم چینل باندې نشر شوې ده هیڅ تفصیل نشته دی بس صرف بکواس بله دریم نمبر دا ممکن هم نه ده چې په سرکاري سطح به ګورنمنټ دا کار کوي چې ټوله حدیث به رد کوي او د پوره دنیا علما به خاموش پاتې کیږي دا خو سره عقل نه مني دا خبره څلورم نمبر د بنیر شاکر کسانو د دې لپاره یو اشتهار په یو ویډیو کې پیش کړی هغه اشتهار دوی سی یو عربي او یو د غیلاندې اردو لیکلی و نو په عربي کې خو څه قسمه دغه خبره نشته چې یاره کمیټه جوړه شو هغوی تحقیق وکړو ټول احادیث رد کړل چې دا قرآن نه خلاف دي دا دروغ دي او صرف 105 روایت دی زما چیلنج دی چې چېرته دې ثبوت راوړی شي پرېږدي لاندې اردو لیکل ده نو هغه اردو د ځان نه لیکل بر عربي سره د هغې څه تعلق نشته خلکو ته تاثر دا ورکوي چې دا د دې ترجمه د الان کې هغه هغې ترجمه نه ده بیا به کې یو دوه کسان هم پیش کړي چې د عرب علما دي هلکې هغه عرب علما نه دي ما وکته هغه مستشرقین دي کوم خلک چې د احادیثو منکر دي نو هغه په دلیل کې پیش کول بې ځای خبره ده بله تر اوسه پورې سعودي مشروعات سعودي جامعات سعودي مراکز سعودي مکتبات سعودي مسابقات په دې کې هیڅ قسمه داسې خبره نه ده راغلې چې تحقیق شوی دی او هغه علماو ټول احادیث د قرآن نه خلاف دي صرف 105 روایت هغه د قرآن موافق دي یقین وکړه سره اشارتن تذکره هم تر اوسه پورې نه ده شوې پته نه لګي چې د دوی ته الهام د کوم طرفه شوی دی بل بعضې خلک د یو صدارتي اردیننس د هغې حواله ورکوي نو د یاد وساتي هغه صدارتي اردیننس په 18 قوانینو باندې دفاتو باندې مشتمل دی او د هغې خلاصه دا ده هغوی سعودي حکومت یو اردیننس جاری کړو په دې کې 18 قوانینو چې د هغې خلاصه دا وه یو مختلف قسمت تنظیمونه راپورته کېږي د خوارجو هغوی د حکومت خلاف بغاوت کوي خروج کوي او په هغې دپاره د بعضو روایاتو نه استدلال کوي
نو مختلفو جامعات او مختلفو یونیورسيټو ته د سعودي عرب هغه ته حکم وکړي تاسو تحقیق وکړئ یو خو تاسو وګورئ د دې د استدلالات دویم د کوم احادیثونو چې دی استدلال کې هغه حدیث هم وګورئ چې محدثینو باندې ثابت دي کنه اوس خپل تحقیق سونه چې کولای د محدثینو هغه تحقیقات وګوري هغه بر اخلي مخې دی او کې چا سره څنګه طاقت نشته صلاحیت نشته چې هغه تحقیق وکړي دا غي مقصد څه و چې دا غالیانو غلو او دفع الارهاب یعنی دهشتګردي ختم شي کوم چې په دین باندې شروع ده او روایت هغه ډال لزان لپاره جوړي چې هغه وګورو دیو ته حکم وکړ تاسو تحقیق وکړئ جامعات او یونیورسيټو ته علماء او کمیټیانو ته چې تاسو تحقیق وکړئ نو باغې کې چرته یو جامعي تحقیق راغله هغه دوه خبرې لیکلې دي هغه وایي احادیث په درې قسمه یو تاسو ته مزات کوم یو احادیث متواتر دي دویم نمبر احادیث مشهور دي دریم اخبار احاد دا اورنې قسم دا خو متواترات دي په تواتر کې به څلور قسمونه راځي دی صرف په لفظي تواتر باندې باس کړی دی وی جامعي هغه لفظي متواتر احادیث چې دی هغه دی وای چې سعودي هغه د دیو په نظر کې حقیقت کې نه حقیقت کې دغه صدیق نه نو هغه جدا خبره ده په باندې علماء مستقل کتابونه څلور قسمونه د تواتر هغه نور درې قسمونه نه دي صرف د اولنی لفظي تواتر او هغه روایت انتهایی کم دي نو اخبار متواتره او مشهور دا غي سره دا غوي کار نو په اخبار احاد کې غوي تحقیق او چې دا ثابت دي کنه ځکه دا ورني دوه قسمونه کې اوسه قسم شک نشته دا غیر سند نه غواس نه کیږي نه باغي باندې څوک تحقیق کول شي نو د دیو دا تحقیق چې دی هغه په اخبار احاد کې په د دریم قسم اولنی دوه قسمونو کې نشته هغه ویل متواتر لفظي په تواتر څلور قسمونو کې اولنی قسم وای دا سل دیو کنه حقیقت کې د غسنه دا غوي د یو جامع تحقیق لاو نو دې ځوانانو د څه جوړل او تمام حدیثو کې 105 صحیح دي کم از کم عقل خو لګ پکاري کنه عقل د برد لپاره عقل کې سړي سره علم نه عقل خو سره وي نو د غریبانو سره عقل هم نشته دي نه غلا نو د دې دا خبره 105 روایت د سړي دجل دي دروغ دي افتراء الله تعالی دې ته هدایت وکي دویم نمبر هغه په اخبار احاد کې باز شروع په دې باندې تر اوسه پورې تحقیق شروع دي تحقیق په ټولو نه دی شروع کتاب الفتن کې اخبار احاد کې په کتاب الفتن یا د بعضو نورو بابونو بعضی روایت راخلي په هغه روایتو باندې باز شروع دي او په دې باندې هغه وګوري چې موږ سره صحیح احادیث په دې باب کې څومره دي او د دې استدلالات صحیح حیثیت درینو د حیثیت ده عجیب خبره ده سعودي عرب علماء او شيوخ او جامعاتو دا وی ملکی کمیټیانو هغه ته تر اوسه پورې د پته نشته چې سعودي عرب تحقیق وکړي 105 روایت د قران موافق دي نور خلاف دي او ورمړ ولا ته اطلاع را ورسېل پته نه د الهام ورته کوم طرف وشو الله تعالی دې رحم وکړي او دریم نمبر زموږ مسلمانانو ته وایم چې د احادیث د قران خلاف نه دي څوک چې دا خبره کوي د رجل نه کار احادیث د قران د پر شرح ده او قران مجید هم دغه مضمون بیان کړی دی سورة النحل آیت نمبر 46 کې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل پیغمبر قران هم تاسو نه زیږل سره پاره چې خلکو ته بیان وکي تفسیر وکي وضاحت وکي مطلب ورته بیان کی یعنی نبی علیہ السلام د قران شارح دی ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خلکو ته راغله اولین مخاطبین چې څوک وغه عربو قرآن باندې وی پویدا عربي ژبه باندې پویدل لیکن د دې باوجود هغه تر مفسر د شارح رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورت نو بعد کې روسته چې کوم خلک راځي هغه ته بوري نه وی ضرورت هغه هم چې په قرآن پویدل د پوهې لپاره د احادیث ضرورت او ځوانانو موږ ته ضرورت نشته او دې دجل ته وګوره ویره وی قرآن د حدیثو محتاج کړه قرآن د حدیثو محتاج نه دی ما او تا په قرآن د پوهې لپاره د حدیثو محتاج شو صحابه کرام عرب نبی علیہ السلام تبارک الله تو قرآن مجید آیت نازل شي یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان صلوا علیه وسلموا تسلیما یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پیغمبر علیہ السلام طریقه هم ته حکم تاسو نبی علیہ السلام باندې سلام او صلوات وای درود وای الله پیغمبر مونږ ته د سلام طریقه خو معلومه ده تاسو نه مزد کړی د خدای صلوات څه طریقه ده درود نبی علیہ بخاری شریف حدیث ده نبی علیہ السلام ورته فرمایل اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دا طریقه دا وای نو صحابه محتاج نبی علیہ السلام ترته مو ته نه محتاج مثلا قران مجید کې حکم د اقیم الصلاه تاسو منځ قائم کړئ دا به کوم ځای کې منصته وای سوټه مده طریقه شکل صورت ہے سده سوره کاتری رکوع د بګه سجده د قیام د بس سبب کې دا قران کې نشته د حدیثو کې ذکر ہے اذان اقامت صفونه جمعه دا ټول تفصيلات د حدیثو کې ذکر دي زکات د حکم شوی د تفصيلات حدیثو کې دي سود حرام دی حکم شوی د تفصيلات حدیثو کې دي حج فرض دی 50 فرض دی حج کوم ورځو کې کی سس تفصيلات دي دا ټول تفصيلات قران کې نشته د حدیثو مبارکو کې زمون ټول دین په د حدیثو کې بیان شو قران متن د حدیث د غیره پر شرح ده
نو دا غریبانو حالت دا دی چې هغه احادیث دیو د هغه ځای نه وستل غواړي بیا دی وایي یاره دا خو صحیح ده چې حدیث د قرآن لپاره تفسیر به نبی اسلام به تفسیر کړي خو هغه احادیث مونږ ته په قابل اعتماد ذریعہ سره نه دي رسېدلي نو عجیبه خبره ده نبی دا خو عقل خلاف ده نبی علیہ السلام الله مفسر شارح راولي ګره قرآن بیان وکړي خلکو ته ځکه ستاره بیان او تفسیر نه بغیر پغې څوک نشي پوي دی ته نبی علیہ السلام په ذمہ ولګول امت ته حکم وکړ تاسو بر دې اتباع کوي به دي من يطيع الرسول فقد اطاع الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله رسول چې صدر کوي سه حکم درته کوي عمل پکې رسول الله منکه دغه نه من شي چا چې د رسول اطاعت کو د الله اطاعت 29 مقامات کې قرآن کې صرف د اطاعت الرسول سی ذکر دي مستقل اوس عجیبه ده نبی رسول الله شارح شو دغه حکمونه په موږ لازم شو او بیا الله سره انتظام ونه کو چې نبی صلی الله علیه وسلم احادیث د قرآن غشر زموږ پوری معتبر ذریعہ سره راورسي څوک چې د الله تعالی د حکمت بالغه نه خبر دي چاته چې دې خبرې پته ده د الله تعالی د یو څوک چې د الله تعالی په دغه حکمت باندې قدرت کامله او حکمت بالغه باندې یقین ساتي او پوهیږي کلم دا نظریه د من شاکر ولا نه چې لره چې حدیث موږ ته په معتمد ذریعہ سره راونه رسول لا یکلف الله نفسا الا وسعها دې څه مطلب دی د قرآن آیات او یاره وای دا حدیث خود وسو کال وروسته لیکل شوی دا مجوس لیکل دي بده کې ګډوډ کړی دی عجیبه خبره ده دا خدای دومره لاندې کړی دي ګوره کوم خلکو چې زمونږ پورې احادیث را رسولې دي چې ورته مجوس وي دغه خلکو زمونږ پورې قرآن هم را رسولې دي دا قرآن خو ته بر راز د نبی اسلام نه دی اورېدلی دا خو دغه علما او دغه راویانو را رسولې دي که هغوی حدیثو کې ګډوډ کړی مستاسره به څه دلیل چې قرآن کې به هغوی ګډوډ نه کړی نعوذ بالله خو به قرآن کې هم ګډوډ نه کړی که حدیث قابل اعتماد نه وي بیا په قرآن څخه کوم طرفه قابل اعتماد شي سوچ نه کړي خبرې ته وایره د قرآن د حفاظت ذمه خو الله غسره انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ما غيونه تاسو کو مرتل دا ته جبريل راوړی دی یا ته د نبی رسول الله بر راس اورېدل تا کوم د علماء کم بخت غویر رسولای دی کنه دا غوی حدیث د ځان نه جوړ کړي به تاسو رسول دلیل کړي چې دا آیت به غوی د ځان نه جوړ کړي تاسو مر د عقل نه خلاص یې تاسو کم اعتراضات چې ته په حدیثو کې ته پوهیږي نه دغه په قرآن باندې واري دي ګرست الله تعالی دې په دې خلکو باندې رحم بهر حال مسلمانانو زه پیغام پر پتا سي جوهلاو پسې مزي تاسو خلکو نه ځان وساتئ کوم طرف ته روان کړي امام بخاری پسې نوځوانان کنزل کې نعوذ بالله احادیثو پسې بدرد وای کوم طرف ته رواني منیر شاکر دغه ګروپ ګوره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخ خدام بیو ګستاخ دي دا د حدیثو منکرین دي دا زمونږ استاد الدین بنیادی قاعده نصر په انکار نه کوي ټول استهزاء پوری کوي دا زمونږ استاد د دین چې څومره ذخیره دا ټول وې دا مجوس ده زمونږ استاد دین هغه د مجوس دین غړي ځان وساتي خپل آخرت مو بربادوي بهرحال دغه کمیټي او دغه تفصیل ما تاسو وړاندې کې خو چې څوک په دغه غلط فهمي کې پاتې نشي دی د غلط بیان دی وجنه الله رب ذل جلال دې موږ د هر قسمه د انکاري حدیث یا څومره دین خلاف فتنې چې د مولا جامه کې راپورته کیږي د ډېر خطرناک دي الله دې ټول مسلمانانو محفوظ وساتي خصوصا پښتانه چې یو طرف ته مظلوم دي قتل عام شروع دي بل طرف ته دغه سیده غوي د قاعده تبعی شروع ده الله دې موږ دغه تبعیانو نه وساتي الله دې په موږ خپل رحم وکړي جزاکم الله خیر